یا الله خیر الله کشته در وخت را خیره په پوره ضلع شنګله کې زمونږ د بیار خاوره چې ده نو دا لکه ډېره زرخیزه ده. دې ته وایي دریای سن. دا دې وخت کې کافي کته دی ښکاري نو لکه دا د تور غر هډکواټر دی جدبا ملګري چې څومره ملګري ټولو نه اوبه دی د وخت کې زه نور حسن سره ناست یم په موټر سایکل باندې. نور حسنه څومره سفر ودې کړي په دې موټر سایکل باندې؟ پوره سوا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ډېر خواږه ملګري را سره نن سفر کې موجود دي، زمونږ کلیوال او ډېر زیات قدردان ملګري، زمونږ خواږه میلمانه کوم چې د پېښور سره تعلق ساتي. دې وخت کې مونږ موجود یو د مارتون کانکار په روډ باندې زه ولاړ یم او دا ډېر قدردان ملګري دي ما سره. انشاءالله تعالی مونږ روان یو کوم ځای ته؟ کابلګرام ته انشاءالله، کوم چې دریای سن په کناره باندې واقع دی. نو انشاءالله تعالی ځو به کابلګرام ته او د کابلګرام چې څومره ښایست دی هغه به تاسو سره شریک کوو انشاءالله تعالی. تاسو مونږ سره اوسېږئ دې سفر کې او خوندونه والئ. دې وخت کې مونږ شاړو سره چې کوم روډ دی هغې باندې مونږ ناست یو او ناست ځکه یو چې خو روان یو سفر له خو ناست ځکه یو چې حاجي صاحب څه چل شی دی زما ټیر پنچر شی دی زموږ ملګري ته. اوس بدقسمتۍ نه باقي موټر سایکل زه هم ناست وم نو بس اوس به دلته کښېنو او انتظار به کوو چې کله ټیر برابر شي بیا به ځو. دا شاړو سره روډ دی انشاءالله لږ وخت موږ به چیک پوسټ ته رسېدو کیو او بیا به هغې سایډ نه دغه ته ځو کابلګرام ته او بل نه خدای دې خیر راپېښ کړي. زه وریاض ده خو دعاګانې کوئ نو شهزاده موږ سره دې چکر کې زما ډېر قدردان ملګری شهزاده موجود دی او دا ملګري لګیا دي پنسر لګي نو دې سره سره به موږ ته شهزاده یو مختصر غوندې شعرونه به کوم تر ډالۍ کا نو هغې نه مخکې خو ملګري راغلي ډېر زیات خوشحاله یم د ملګرو سره د چکر په مقام راغلی یم او روان یم کابلګرام ته. وایي اوس داسې غونې غرایزې علاقه کې وایي د ملکن غرونو راشه او قسم دی یار په انتظار دې ستړی کړم. ډېر ښه دی یار. او یو غزل دی د دې ملګرو په فرمایش باندې چې دوی زیات خوښوي. حاجي صاحب تره تکبر مه کوه تکبر مه کوه خوی د تربور مه کوه. ډېر ښه دی یاره. زه دې د زوی په ځای یم زه دې د زوی په ځای یم سوچ د مزدور مه کوه. بېوسي خدای راکړې بېوسي خدای راکړې ټک د مجبور مه کوه. کر په ګلاب وکړه کر په ګلاب وکړه کر په انګور مه کوه. او مال د قارون سره مو دومره غرور مه کوه او شهزاده بس که مړه کار د تنور مه کوه. ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی.
پټ شوي وو باران باندې راغی اورې موږ دلته پټ شوي وو زه ملګري هغه پورې پټ شوي دي ټول د بوټو شاته شوي وو باران ورېږي ول داسې ورېږي چې نن نه ورېږم نو کله به باران دی که ولې باران یې خراب دي یار باران یا کارته موسم خراب یخني خو اوس کمبل ملګري چې څومره ملګري ټولو نه اوبه وتي دی باران هغې سره موسم یخ شو ما نه تصویرانو ویډیو نه کېږي جی قدرمنو کتونکو زموږ چې کوم منزل مقصود یعنی کابلګرام موږ هغې ته تقریبا را رسېدونکي یو دا تاسو ته ښکاري دا دریای سند دی او پورې سیټ ته چې تاسو ته کوم ښکاري دا ډسټرکټ تورغر علاقه ده او دا چې کوم ښکاري دا آبادي دا د کابلګرام آبادي ده او دې سیټ باندې دا د شانګلې چې کوم غرونه دي هغه دي موږ سره ټول قدردان ملګري داسې دي دا ملګري دي ټوټلو نه اوبه وتي دی لانده کړي دي قسم حاجي صاحب باران لون کړی که نه موټر سایکل هم دغلته ودرولې ټولې او بس دې ملګرو سره اوس ځو چېرته ځو هلکه شهزاده ډوډۍ له چېرته ځو زه خو زه نه یم پوه وړو عجیب درنو اسې څه ګڼې یاره کابلګرام څنګه در باندې ولګېده ډېر ښه که نه ډېر ښه دی باران پکې ډېر باران به موږ وشو اوس موسم بیا ښه شوی زبردست ماشاءالله او کپړې وچې شوې اوس څوک تصویران وباسي دومره صفا ماحول دی نو بس دلته پکې ملګري دي هغه وایي چې چیس کړو دا حاجي صاحب را سره دې وخت کې ناست دی او ماشاءالله زموږ ډېر لوی قدر وکړو چای او بوتل او ډېر زموږ ډېر لوی قدر وکړو نو حاجي صاحب ستاسو دا کومه علاقه چې دا بهار ورته وایي که نه نو د دې په حوالې سره راته لږ ووایه چې یاره دلته تاسو ته مطلب بهار کې د بهار تاریخي تاسو ته معلومات یې هغه را سره شریک کړئ نو څه تاریخي د دې دا دي چې هر څه پکې کېږي خو بس موږ ته دا پروګرام داسې دی که نه چې دا زموږ 12 کیلومتر واله ده دا موږ دې قوم په خپل تعاون باندې لکه دغه کړله هر سړي دا موږ داسې ویشل لکه څنګه چې توروران دفتري چې حکومت موږ سره په دې کې لاس وکړي که نه او دا دومره په جریبونو خاوره پرته ده دا هم کوي دا پپیته کوي دا الوچکې د دنیا په سر لکه سل خاوره بس سل هغه چې څه کوي هغه دلته کېږي په پوره شانګله کې به هم دومره میداني علاقه نه وي چې څومره دلته بالکل بالکل بیا په پوره ضلع شانګله کې زمونږ د بیار خاوره چې ده نو دا لکه ډېره زرخیزه زرخیزه ده خو بدقسمتي دا ده چې لکه اړو توجه نشته د چې کوم ضلعي مشران دي دوی وي چې زموږ په بهار ډېره لوی آبادي ده او دلته صرف یو پرایمري سکول دی زموږ دغه بدقسمتي ده میډل جوړ شوی دی خو لا استاد پکې لا سټیپ نه ښه زموږ په میډل کې نو دا پیداوار څنګه جوړېږي چې پرایمري د جنکو سکول لا نشته دلته نشته الله دې خیر